أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. دا سورة نساء دا آیات یوسل پنځم دي. نن پر دې خبر درته کوم د طلاق په متعلق باندې کوم چې د الله له طرفه د طلاق طریقه الله ښوولې ده. زموږ په پاکستان کې ټول علما هغه علما یسو چې هغه خواهش پرست دي، زناکار دي، د خلکو عزتونه اخی، د خلکو بېعزتي کوي او ځانونه د جیکم آباد دلالان جوړ کړي دي او بوړګانې جوړ کړي دي. هغه نیکه ښځه چې د میړه پر عوض باندې درې طلاق ورکړي، د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ثابته ده چې دا درې په یوه شماري. او بیا د الله قرآن طریقه ښوولې ده. طریقه یې پر دا رقم ده که چیرې د میړو د معاینې اختلاف راشي نو الله قرآن کې وایي که چیرې تی بیریداسه د ښځو د بدعملۍ د وجې څخه، د بد اخلاقۍ د وجې څخه، نو دا کښېنوه او نصیحت ورته وکړه. اول وار نصیحت دا دی چې ښځې ولې دا کوې، زنانه به میړه ته وایي چې ولې دا کوې را سره، دا کور بربادوه مه، دا اولاد بربادوه مه، خپل ژوند مه خرابوه. بیا که چیرې زه تا ایله هم کمه، تا به هغه څوک کوي چې هغه سپین ږیری وي، کونډ وي، هغه به تا غواړي. نو دا به تا پوکي، ته به دی پوکي. که په دا سره جوړه سه خو ټیک سو، که نه سو بیا الله قرآن کې وایي چې دې ته بستره ور جلا که. که په بستره هم نه سو سمه، بیا داسې لږ لږ وډبوه. که په وهلو سره هم نه سو سمه، بیا د معاینې له طرفه، د میړه له طرفه دې دوه ثالثان سره کښېني، دواړې دې واوري چې په کوم چا کې کار و، که په معاینه کې کار و، هغې ته به نصیحت وکړي. که ومنله خو ټیک، که نه ومنله هغه ته وایي چې خوره ته به دا سړي ته خوله ورکوې، هغه څو پیسې چې درکړي 10 لکه 20 لکه دا به ورکوې. او که په ده کې و ده ته به ووایي چې ولې وروره دا کوې. که چیرې کار جوړېدی خو ټیک دی، که نه جوړېدی، الله قرآن کې وایي چې دغه ښځې چې ته ایله کوئ دا په عدت کې ایله کوي، او بیا دا ورځې شمېرئ چې دې له په کومه ورځ حیض ورځي. چې کله حیض ورغی غسل یې وکړي، نو په دغه وخت کې بیا که چیرې میړه یا معاینې نه خوښوله سره یو طلاق به ورکړي او دوه ګواهیان به کښېنوي چې هغه هم خاوندان د عدل وي. په عدت کې دا طلاق کېږي. زما ورونو نن سبا ملایانو دا پرون کللی وم کوټې له پخېزۍ کې یو هلک تر خوله طلاق وتلی و، نو د کوټې ملایان ورته ویلي و، مولوي نورالدین صاحب و، یو بل ملا راغوښتی و، هغه په دې هم نه پوهېدی چې د الله په قرآن کې دا شته که نشته، نه په حدیثو باندې. نو زما ورونو
نن سبا زموږ خلک صرف برای نام په خوله مسلمانان دي، د الله قرآن ته غاړه نه ایږدي. ما آیات ورته پیش کړي، حدیثونه ورته پیش کړي. نبي وسلم فرمایي چې 3 طلاقه او په یوه باندې شمار دي. عبدالله ابن عباس رضی الله فرمایي چې د نبي علیه السلام په دور کې، د ابوبکر په دور کې، د عمر په دور کې دا 3 طلاقه دا په یوه شمارو. خو زموږ خلک دی په طبیعت کې بوډګان دي، زناکاره دي، د خپله معصومه خور لور د یو او زناکاره امولا په نکاح ورکي، هغه ماښام شپه ورسره تېره کړي او زناکاري وکړي، سهار یې برته وریله کړي، هغه یې برته بیا په نکاح واخلي. نو زما ورونو دا د دا شپې څه که چیرې دا بچی د دا امولا صاحب بیا به څه کوي؟ خو ګرده بوډګي ده داسې. نو رب وایي دا خبرې چې دوی کوي دا د اسلام نه دي، دا د بوډګانو دي، دا د هغه خلکو دي چې هغه دوستان وي، ناموس یې نه وي، بې غیرته وي، بې ایمانه وي، د الله د قرآن انکار کوي. نو زما ورونو که ښځه کې کار په نارینه کې د ښځې د خوا خوله به ورکړل کېږي، د نارینه د طرفه به طلاق وي، پر یوه ځای باندې نه صحیح کېږي. که ورم کې دا په یوه شمار دی. کله چې ښځې له حیض ورغی، غسل یې وکړي، یو طلاق به ورکړي. په دا بله میاشت کې بیا حیض ورغی، یا 3 ورځې یا 5 یا 10 ورځې بل طلاق ورکړي. په دې کې د ده معاینه ده، د رجوع کولی شي چې خپله ښځه ځان کړي. که چیرې 3یم ورکړي، بیا د ده خور شوله په اسلامي طور، بیا به ښه په عزت سره دا ښځه مخ پټوي، ځینې دی به ښه ورسره کوي، یو څه پیسې به هم ورکړي، خرچه به هم ورکړي، دا به تر کوره پرې رسېږي، د پلار تر کور. بیا دا ښځه چې ولاړه هر ځای کې بیا واده کوي، چې واده یې وکړي، پارڅو چې وکړي، په 10 لک په 20 لک هغه سړي سره نکاح وسوله، بیا یا 10 کاله یا 20 کاله دا به نه وي چې زه په نکاح اخم برته یې لکوم. دا چې دی بوډګي ده، دغه سړی لعنتي دی. دا کم سړی چې په نکاح ورکوي یا په نکاح اخلي د شپې دپاره د 2 دپاره بیا یې لکوي، دا اسلامي عمل نه دی، دا د اسلام څخه بهر عمل دی. اوس یعنې سړی نکاح کوي، که کور الله ته زه دا ستا د خور سره نکاح کوم، د کال دپاره 10 کال دپاره هغه دا ښځه نه ورکوي. نو زما ورونو د الله قرآن راواخلي، 90 آیاته په دې قرآن کې ثابته ده چې د ښځې دا رقم دی. الله پاک تر مور و پلار نه 90 واره مهربانه دی. مور و پلار نه غواړي چې د دې لور کور خراب شي، خو سر و خواشه نه غواړي چې د دغه زوی کور خراب شي، د مژور کور خراب شي. زما ورونو دا په ډاګه وایم، که هر څوک دا عمل کوي دا مسلمان او نه دی، دا کافر دی چې دی د شپې دپاره نکاح کوي او هغه ته برته وریله کوي، برته هغه په نکاح اخلي. په دې کې هغه عیدت میدت او نه ایږدي، وایي لکه ستا خبرې. الله وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الله زما د قرآن انکار نه کوي، زما د آیاتو انکار نه کوي مګر کافر. هر هغه څوک چې دا رقم معاینه یې لکي، بلې په نکاح ته ورکړي، هغه شپه برته په دا 2 شپې اندر کې دا کار کوي، دا صفا کفر دی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. دا کافر دی، دا ظالم دی، دا فاسق دی. زما ورونو دا د نن سبا 2 نمبر دا د الله د قرآن څخه منکره مفتیان، پیران، اغاخیل دا په زنا اخته دي. زموږ دي ساده خلک، بې علم خلک دي. خدای دا ښځه چې په 3 طلاقو سره ایله شوله، دا د اختیار ده
چې هر ځای دا نکاح کې هلته به کوي حاکمیر به پکښي د شپې او د ګانټې او د لسو ورځو میاد به نه پکښې که دغه معاهده کې راله دا زنا ده بوړګي ده خبر وخت مې نه اخلم الا انا انزلنا الیک الکتاب موږ نازل کړی دی دا کتاب و تا ته الا انا بشک موږ انزلنا نازل کړی دی الیک و تا ته الکتاب دغه قرآن دا قانون دا حلال و حرام دا د نکاح اخیستلو د پرېښولو دا ټول الله پاک بالحق په حق سره نازل کړي دي لتحکم فیصله به کوئ ای پیغمبر د دې په مابین کې فیصله وکړه لتحکم فیصله وکړه بین الناس په مابین کې د خلکو بما په هغه کتاب سره چې ته ایمان پرې راوړی چې د الله قرآن دی اراک الله چې الله ښوونه کړې تا ته ولا تکن للخائنین خصیما مه کېږه د هغه خلکو چې خیانت کوونکي دي چې د بل عزت اخلي د بل عزت او رسوا کوي او دغه خلک په زنا اخته کوي دا نوس معلوم چې دا کښنی د دا یوې شپې څه د دا ملا صاحب د زنا څه دی او که د خپل میړه څه دی دا دوه ورځې برته هغه بیا ورسره بېدېږي زما ورونو زه په چلنج چاته وایم د نبي اسلام په دور کې یو سړي و معاینې ته پرېوځي او 3 طلاقه ورکړو نبي اسلام مخ تک سور سو د خشم ورزه پتی کې موجوده یم پتی کې د الله کتاب موجوده دی چې د الله د کتاب څخه پسخن جوړ کړی دی مسخرې کوي یو صحابي ولاړ شو یا نبی اجازت راکړي سر کاټ کړم زما ورونو دا کارونه مه کوئ د ښځې عمر مه زیاته کوئ ضایع کوئ دا ښځه په زنا مه اخته کوئ دا 3 طلاقه پرېوځي باندې دا په یوه شمار دي او بیا داسې نشي کېدلی الله په قرآن ثابته کړې ده چې الله وایي ای پیغمبره کله چې تاسو دغه او زنانې لکوئ دا په عدت کې پرېږدئ هغه عدت یې شمېرئ او 2 ګواهیان پر ونیسئ زما ورونو خاص کر راځي چې پرون والته ورغله په خیازي چوک باندې دا کم ځوان څخه دا لفظ وتلی دا که نور الدین آغا کوي که همایون کوي که د کوټې اکاني صاحب کوي که هر څوک کوي دا مسلمانان نه دي پر دا رقم باندې دا کافران دي دا مسلمانان نه دي دې ته چې څوک مسلمان وي هغه په خپله کافر دي لعنتي دی دا حلاله ده دا د شیګانو دین دی دا د جیکمابادو د بوړګانو دین دی زما ورونو عزت ما اخلي خپلې زنانې په او زنا باندې ما اخته کوئ و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین